په دویم جز د بخاری کې کتاب المغازی ذکر کولا. په کتاب المغازی کې یو باب دی، باب دعاء النبی صلی الله علیه وسلم، خیره د نبی علیہ السلام علی کفار قریش. کفار د قریش ته خیره کول. کفار د قریش کې څوک؟ شیبه ده، عتبه ده او ولید ده او ابو جهل ابن هشام ده. وهلاکهم وضی هلاکت. حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود وصل خبر ماني قال استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة. استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة. خجي استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة. مخامخ حضرت نبی علیہ السلام خانہ کعبہ تھا. فدعا على نفر من قریشنا. خیری وکړی وی ډلې قریش ته، شیبه ابن ربیعه، عتبه ابن ربیعه، ولید ابن عتبه ته و ابو جهل ابن هشام ته. فاشهد بالله دغه ول سبق شروع شخه. فاشهد بالله ز گواہی کوم په الله باندې د کومه خبره گواہی کوما. وصله خجی فاشهد ز گواہی کوم په الله باندې لقد رأيتهم يقلن مالی دلیو دل سرعا پړ مخ پراتا و بدر کې ټول وجلې شو. سبق شروع شخه. قد غیرتهم الشمس يقلن تغییر راوصل پای کې نور ول شکلونه خراب کړیو. وکان یوم حارا دا ورځ ګرمه ورځ وا او دی وجلې شیو نور ول شکلونه بدل کړه. ورپسې باب تړي باب قتل ابي جهل وجلد ابو جهل. ابو جهل وجل. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابو اسامه حدثنا اسماعيل قال اخبرنا قيس عن عبد الله انه اذا اتى ابا جهل. عبد الله چې مطلق ذکر شي د عبد الله نه مراد عبد الله ابن مسعود. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه نقل چې انه اتى ابا جهلنا. دا ابو جهل خاطرغ و به رمق او په دې باندې لګه غوندې ساوا. رمقن اخیرا ایسای ولګه غونده کې یوم بدرن په ورځ بدر باندې. فقال ابو جهل هل اعمد من رجل قتلتموه. یقینا ناشنا د یو سړی نه چې تاسو وجلې ده. اعمد په معنی اعجب سره. یقینا عجیب او ناشنا د یو سړی نه تاسو وجلې ده. بل نور څه نشته. خدای یو سړی وجلې اره وطن راځي. څوک په تور ووي او څوک په سینه باندې پاسه کې نه. اعمد په معنی اعجب سره یا اعمد په معنی اهلک سره راځي. یقینا ډېر هلاک دی یو سړی نه تاسو وجلې ده. حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي ان انس رضي الله حدثهم دې بیان کړی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم ویل دي. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير عن سليمان عن انس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ينظروا څوک دې چې وګوري ما سنا ابو جهل چې ابو جهل څه کار کړی دی. لاړ عبد الله ابن مسعود په وجدو به مې قد ضربه ابن عفرا.
وهلو اغیر دو زامن د عفرا معاذ و معوض حتی برده تر دې پورې چې یخوم برده ذکر د برود د یخوال مراد قریب الموت دیخوا تر دې پورې چې نږدې و مرګ ته یخېدو ته نږدې و. عبداللہ ابن مسعود انت ابو جہل تا ابو جہل قال دے فاخذ بلیحته ویني ولګره د ابو جهل. ابو جهل ویل وهل فوق رجل قد قتلتمو ایا د پاس د یو سړی تاسو وجل خو یو سړی وجل ټول رازم دی یو سړی خواته ودرېږي او رجل قتله قوم یا یو سړی چې وجل قوم داغي وای احمد ابن یونس انت ابو جهلنا تا ابو جهل. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي حدث عن سليمان التيمي عن انس قال قال النبي صلى يوم بدر بدر فورز من ينظروا سوق د چوغور ما فعلات کار کړه ابو جهل فانطلق ابن مسعود به مد قذربه ولد ابن عفرا دو زامن د عفرا د خجنم ده حتى برتر دې بو یخشو پاخذ بلی هدی وین لګره دي وتل انت ابو جهل تا ابو جهل قال ولو هل فوق رجل اذا پاس یو سړنه چې وجل غل قوم دا او قال یا ویل چې قتلتم تاسو وجل دي. حدثنا ابن المثنى قال اخبرنا معاذ ابن معاذ قال حدثنا سليمان قال اخبرنا انس بن مالك النحو اقيم د حدیث ذکر کله چې مخکې ذکر شاه. حدثنا علي بن عبد الله قال كتبت مالك الكرد يوسف بن الماجشون عن صالح بن ابراهيم عن ابيه داغه پلار نه ابراهيم ده عن جدي داغه د نکنه عبد الرحمن بن عوف ده په بدر کې یعنی حدیث ابن عفرا هغه حدیث د دو زامنو د عفرا دا د عبد الرحمن نقل له ورسره روان دي رستم راضي. حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي يقول حدثنا ابو مجلس عن شقيس بن عباد عن علي بن ابي طالب وقال انا اولا يسړی به من د هغه چانه یجسو بین یدی الرحمن چې دا بکینی د مهربان باچا مخې ته الخصومه د پاره د جګړې د قیامت په ورځ جسا یجسو چې سړی ډونګې ماتي کې او کینی زه اولنې د هغه چانه یم چې زه به کینم د مهربان باچا مخې ته د قیامت په ورځ د پاره د جګړې. وای قیس ابن عباد وفيهم د دې خلکو بارک نازل شو جهازان خصمان اختصموا فی ربهم. قرآن کریم کی چایات راغله حازان خصمان دا دو جګړ مار دي جګړه کوله په خبره د خپل رب کې قالهم الذين دا اخر تبارزو چې بهر میدان سره وتل پورا د بدر باندې داخل څوک حضرت حمزه او علي او عبیده یا ابو عبیده بن الحارث دا د مسلمانانو نو او شیبه ابن ربيعه او عتبه ولید بن عتبه دا کافرانو आवाज کو هل فیکم من مبارز تاسو کې زمونږ د مقابله څوشته غراوځي. نبی علیہ السلام حضرت حمزه ته حمزه پاتې علي ته پاتې عبیده ته پاتې. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان بن ابي هاشم عن ابي مجلس عن قيس بن عباد عن ابي ذر ابو ذر وی نازل شو د آیات کریمه جهازان خصمان اختصم فی رب بسدتن پغشپو کسانو کې د قریشو نا شپږ کسان د قریشو کو علي او حمزه او عبیده بن الحارث او شیبه ابن ربيعه او عتبه ابن ربيعه ولید بن عتبه. حدثنا اسحاق بن ابراهيم الصواب قال حدثنا يوسف بن يعقوب كان ينزل دا برات فی بنی زبیعه تو برات و بنی زبیعه هو مولان لبنی اوشل صدوسن دا آزاد شده غلامو دا بنی صدوس دا غلامو
أغوي حدثنا سليمان التيمي عن أبي مجلان عن قيس بن عباد قال علي رضي الله عنه فينا نزلت زمن ببارك نازل شهد آيات كريمة هذان خصمان اختصموا بربهم. حدثني يحيى بن جعفر قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن أبي مجلس عن قيس بن عباد سمعت أبا ذر ابو ذر میں اور يقسم قسم به کو چې لنزل هؤلاء الآيات نازل شوی د آیاتونه په هؤلاء راحت په دې ډله کې اسیر د شپږ دی یوم بدر د بدر پورز په مثل د مخکینی حدیث ذکر کا. حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال اخبرنا ابو هاشم عن ابي مجلان قيس قال سمعت ابا ذر ماذا ابو ذر نا اورید چې قسم کو قسم ان هذه الايات جهازان خصمان اختصموا في ربهم نزلت لا نازل في الذين فخلقوا کې برزو چې راوتل یوم بدر د بدر پورز حمزه د علي د عبید بن الحارث عتبه او شیبه دوار زامن د ربيع او ولید بن عتبه. حدثني احمد بن خجي حدثنا احمد بن سعيد ابو عبد الله قال حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابي اسحاق سأل رجل تبوسك يوسف برانا وانا اسمع ما اوريدا اشهد علي بدرا علي رضي الله عنه جنگ بدر تحاضر اغوتر بارزا حاضر نو بارز مقابله کړ و ظاهرا امداد کړ حقا رشته ځان له حضور بدر کې نه و بلکې بدر په جنگ کې مقابله ته وتلی و. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني يوسف بن الماجشون عن صالح بن ابراهيم عن ابن عبد الرحمن بن عوف عن ابي جد عبد الرحمن نیکی څوک دی؟ عبد الرحمن دا عبد الرحمن کاتب د امیہ ابن خلف مالکل کړو امیہ ابن خلف تا یا ما لوس کړو کاتب تو عهد تو ما لوس کړو د امیہ ابن خلف سره چې تب از ما حفاظت کې زبستا حفاظت کو. فلما كان يوم بدر کله چې بدر وشو په ذکر قتله نو ذکر کداغي وجل چې امیہ را نمړ کا وقتل ابنه داغي زوی وجلو. بلال رضی الله عنه ویلیو دا بلال د امیہ ابن خلف غلام په مکه کې او دله قسم سزاګانې به ورکولې. بلال وی لا نجوت زب کامیاب نشم زب خلاص نشم ان نجا امیہ کنن امیہ چرته خلاص شو بیا به نجات به نمیزم امیہ به وجن. ورپسې حدثنا عبدان بن عثمان قال اخبرني ابي عن شعبان ابي اسحاق عن السودان عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ نبی علیہ السلام لسل والنجم سورة نجم لسل فسجد بها سورة نجم کی سجدہ وکړه داغه سراغه سوچید سو غیر ان شیخا یو بوډا سړیو اخذ کفن راوایغسته ورغوي د خاورونه پر په دغه ورغوي اوچت کې لا جبهه د خپل تندې ته ویل یکفینی هذا دا کافی دی ز سر نشم کده بوقا کېدل نشم بلکې دایره اوچت کې خپل تندې پوری وصولول. و یا عبد الله فلقد رأيت يقنا ما لذر دا امیہ بعد دین سقوط الکافر انت وجل شوک حالت د کفر کې. اخبرني ابراهيم بن موسى حدثنا هشام بن حسان معمر عن هشام عن عروه داوی کان فی زبیر و په زبیر کې ثلاث ضربات بالسيف او په زبیر رضی الله عنه کې درې گزارونه د تورې. زبیر رضی الله عنه زبیر ابن عوام په دې کې درې گزارونه تر احداهن فی عاتقه یو گزار په دې چټ کې وو خجی داوی هشام عن عروه دا عروه ذکر گئی
ان كنتو شان داده چې زوم له ادخلو اصابعي ما بن نه استری خپل ګوتې پیها په دغه زخمونو کې دا کم زخمونه چې په زوبیر باندې وو نو د زوبیر په زخمونو کې ما خپل لاسونه خپل ګوتې نه استلې دا یو زور به سنتین یوم بدرین واله شو په دوه گزارونو باندې په بدر کې بده باندې دوه گزارونه شو واحدتن فی یوم الیرموک یو گزار په لګیدلو په جنگ د یرموک کې د یرموک دا د زینوم د شام خواته په دې کې عظیم جنگ شو د مسلمانانو او د قیصر روم د دې په منځ کې غټ جنگ راغلی او دا خلافت او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه او امیر د مسلمانانو په وخت کې ابو عبیده ابن جراح او د روم والا مشرک ولا هرقل او شو خبره مانی هرقل بعد هغه مشرک ولا خجی نو د یرموک په غزا کې یو گزار په زمانه لګیدل په یرموک کې وای عروه چې ماته ویلو عبدالملک ابن مروان راته ویلو هینه قتل عبد الله ابن زبیر چې کله شهید شو او دا حجاج ابن یوسف دا شهید کله وجلی و خجی وقال لی ما ته ویلو عبدالملک ابن مروان کله چې شهید شو عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنهما عبدالله ابن زبیر حجاج ابن یوسف قتل کړه په مکه کې امارت په دا وخت کې و د عبدالملک ابن مروان حجاج چې کم سامانو د ټول واغسته او ټول سامان عبدالملک تر ولېګا او شولې په دغه سامان کې د عبد الله ابن زبیر توره هم وا خجی نو دی وجنا ماتا عبدالملک ابن مروان هنا قتل کله چې وجل عبد الله ابن زبیر چیراته ویلا یا عروه هل تعرف ته پیجن سیف زبیر د زبیر تر پیجنې موته نام راته په ما فيه پای کې سړي پاګه کتره کې موته فی فلتن فلا یوم بدرین په دغه تر کې یو کانډاو ده فلا چې کانډاو په کړه شو د بدر په ورځ کې د بدر په جنگ کې په دې توره کې خراب شوی دی کانډاو شوی دی وی عبدالملک راته صدق ته رښتیا دی بهن فلول من قرائل کتایبی هغه یو شعر ټوکړه وویله عبدالملک چې تا رښتیا ویله بهن فلول من قرائل کتایبی په دې تورو کې فلول کانډاونه دي د ټکاولو د دستو د پوجونو نه سورة ثم رد على عروه دغه توره بیا واپس کړه عروه ته وای هشام فاقمناه موږ دغه تورې قیمت کړو قیمت بیاننا خپل من کې 3,000 چې د دې تورې قیمت 3,000 درهم 3,000 درهم دغه تورې قیمت واخذه بعضنا او دغه اغسطه او بعضی ورسو زمنګا دغه تورې اغسطه او بعضی ورسو بیا وی ولودی تو زه خو ما ان كنت اخذت چې ما دا تور اغسطه وی حدثنا پروان علی عن هشام نبی کان سیف زبیر وتر زبیر محلم بفزا دا خسته شوی واپس پینو زرو باندې وای هشام چې وتر د عروه محلم بفزا اغم خسته او په دوس پینو زرو باندې
حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا هشام بن عروه عن ابي ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحاب رسول قال زبیر ته ویل یوم یرموک د یرموک په جنگ کې وته ویلا الا تشدوا ایا ته حمله نه کې کتا حمله وکړه په نشد ما کوم مستاسه حمله وکړه مرګري بشو او زبیر ته ویلا اندی قناد ان شددتو کچر ز حمله وکم کذبتم تاسو به تکذیب زما وکي بیا برا سمرګرتوب نه کوي هغه ته لا نفعل من دا کار نه کو چې موږ رستکیګو په حمله علیهم او زبیر حمله وکړه په دې باندې حتی تر دې به شق صفوفهم چې ویشلو صفونه ددای چې حمله وکړه د کافرانو صفونه وشلول وجاوزهم د صفونه تیر بیروتا او چې وی قتل وما معه احد زبیر سه یو قسم نو اوس بیا خو بیرته راوتل پکارو ثم رجع مقبلا بیرا وګرځ مقبلا مخامخ راتلون کې نو چې کله تیز را روانو په دې صفونو د کافرانو په اخذو بلجامه وینو دا کافرانو پوش واګه د اسد دی په ضربو وی واه ضربتين دو گزارون علی عاتقه پوګد دی معنی په چټ د دی معنی دو گزارونه ولور کې بیانهما ضربتون د دې په منځ کې یو گزار بلو زورې بها چواله شو پاغه من یو بدرین د بدر په غزا کې دو گزارونه ولور کړو او دې په منځ کې بل گزارمو دا گزارې په بدر کې خوړلې وو وشولې خجی خوددار روایت د مخ کې روایت سره خلاف دی مخ کې روایت کې زورې بس سینتانه یوم بدرین دو گزارونه په بدر کې خوړلې وو او دلته وایي چې دو گزارونه په یرموک خوړلې وو او یو گزارې په بدر کې او شوله خبره مانی دا حدیث مخالف ده ما سبقنا لکه مخکې ویل ضربتين یوم بدرین او یو په یرموک کې خو فتح الباری وایي دا اختلاف چې راغلی دا په هشام راغلی دی روایت د ابن مبارک دا اثبت دی روایت د ابن مبارک چې دی دا اثبت دی من دا رستنه روایت چې حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله ابن مبارک خجی او بلکې مخکې حدیث چې حدیث د معمر دی عن هشام پای کې مقال دی او دی وجه دا دویم روایت چې دو گزارونه خوړلې دي دا په یرموک کې یو گزار خوړلې په بدر کې قال عروه وای عروه كنت زوما ودخلوا جما به داخله ول خپل ګوتې په تلک ضربات به دغه وهلو زینو کې علاوه ما به لوبې کولې وانا صغیر زما شومما وای عروه و داغه عبد الله ابن زبیر په دغه ورځ کې او د عمر لس کالو په حملو علی فرسین دا ځان څخه په اسماء سور کړو کله چې جنگ د یرموک ته تلو مدای په اسماء سور کړو ووکل به رجلا او مقرر کړو په عبد الله ابن زبیر باندې یو سړی چې ګورزه دی جنگ ته ورزم چې دالک مابصران شي حدثني عبد الله ابن محمد قال حدثنا سمع روح ابن عباده حاجی زي بس په دغه ځبانی چې حدثني عبد الله ابن محمد ان شاء الله آئنده درس کې بیانو خان